بالکل جی د سلیم اقبال چې دی نن دعوت راکړی دی او په هغې کې د سعودي عرب ریاض د ښار ډېر درانه مشران زموږ د سوات ملکن ډویژن موجود دي. شال د هم راغلی دی. شال د کلي کې چې کوم صورتحال روان دی دا وخت کې زموږ نوجوانان چې دي هغه عرب ملکونو ته رخ کوي. هلته بېروزګاري ده، وجه یې مین څه ده، ریزن څه دی؟ یاره جی بس خبره دا ده چې زموږ د سوات خو یو دا خبره ده چې ځمکه ډېره تنګه ده، داسې سهولیت نشته، بل کاروبارونه هم نشته. هر سړی بس ډېرو وړو تعلیمونه کړي هغو ته نوکري نه میلاوي، نوکري نشته دی او بې امني هم ده په ملک کې. خلک ډوډۍ په یاره کې هم دی دې وجې نه. نو هر سړی کوشش کوي چې یاره زه بل ملک ته لاړی او ځان له مې څه د رزق تلاش وکړی. نو په دې وجه چې که لوی دي که واړه دي که ماشومان دي، اوس دغه ماشوم ته وګوره د 14 تعلیم دی، د ده په کلي کې نوکري میلاو شوي وی که نه، نو د ده په سعودي عرب کې څه کول؟ داسې ډېر واړه ماشومان دي چې هغو هلته کې تعلیمونه پرېښوده، دلته رالو او دا پردي ګاډي او ټیکسي او مزدوریانې دغه کوي. شال د نوجوانانو ته څه میسج دی ستاسو؟ څه کول پکار دي؟ دا وخت تعصب ډېر سیوا شوی دی، د یو بل خلاف چې دی پلینینګونه ډېر زیات کېږي. د دې نه بچ کېدو ستاسو سره څه داسې کار دی چې هغې نه مونږ بچ پاتې شو؟ نو اصل کې نوجوانانو ته خو موږ اهم خبره دا ده که نه چې د موبایل نه دې لږ ګوټې تسهیل شي، لږ لرې شي، چې د موبایل نه دې نه لرې شي او څونه به د موبایل کې دې ور دننه کېږي که نه، د دې نه دنیا هم جی د خبرو کولو زما سره صدر صاحب موجود دی. دا راته ووایي جي چې هوټل ریلیټډ د سوات ملکن ډویژن زمونږ چې دی هوټلې ډېرې په بحران کې دي، تاسو په خپله دې کاروبار سره ریلیټډ یئ، څومره نقصان کیږي هلته د ټوریزم د هوټل انډسټرۍ او د اکانمي دا وخت په ملکن ډویژن کې؟ ډېره مننه سهیل باچا صاحب ستاسو د راتلو او ستاسو د دې په دې بس تاسو سره فکر دی زموږ د دې ملک، ځکه چې تاسو د ځای اوسېدونکي موږ هم یو، موږ هم دغسې خفه کېږو څنګه چې تاسو خفه کېږئ چې یاره زموږ د هوټل انډسټري چې کوم دي د مخکې نه هغې دا بحران روان دی. څه وخت کې ښه شي که تاسو فکر کړو زموږ سوات ډېر مخکې په وړاندې تللی. بیا نه پوهېږم چې په دې منځ کې خو د ټولو نه خبره بیا راځي امن له، چې په کوم ځای کې امن نه وي نو په هغې کې یو کار هم نشي چلی. د هوټل انډسټري نه علاوه نور هم کارونه د خلکو ټپ ناست دي. د هغې وجه دا ده چې که نن تاسو کوم بیانات وګورئ یا د دې نه هفته مخکې وګورئ یا د هغې نه مخکې وګورئ، موږ له اوس د پاکستان نه بهر ته راواته پکار دي او په انټرنیشنل کم ګلوبل سیاست چې روان دی هغې طرف ته تله غواړي چې آیا راتلونکی وخت څنګه دی. موږ صرف په پاکستان کې د یو په یو پسې لګېدل دی، بل په بل پسې لګېدل دی. که چېرې موږ دغه خبرې هېرې نه کړو او خپل ملک له امن را نه وړو او موږ په دې فکر ونه کړو چې آیا زموږ کې د چا لاس دی په پاکستان کې او هغه لاس معلوم نه کړو د بهر ملکونو په دننه، که موږ د یو بل سره کېننو، کوم که هغه نون لیگ دی، که هغه پیپل پارټي ده، که پی ټي آی ده او که هغه نور ګوندونه دي، جماعت اسلامي دی، جماعت علماء اسلام دی، سیاسي ګوندونه او بیا عسکري ګوندونه په یو پیج شي او امن راولي او خپل غل یو کی، نو موږ له به امن راشي او اټومیټیکلي هلته به بیا زموږ یوازې هوټل نه هر یو کاروبار به هغه ځای ته ورسي انشاءالله چې څنګه دلته راغلي یو په امن پسې راغلي یو. پیسه دونه ضروري نن سبا په ملکونو کې نه ده لکه مالي حالات ملکونو ډېر ښه دي، ډېر د هر ملک سره بېخرته پیسې دي، مال دی، خو نن سبا هغه ځان نشي راټینګولی. که نو تاسو نن وګورئ چې څه کېږي په دنیا کې، پرون څه شو دي، بل ورځ څه شو دي، دا حالات را روان دي. دغې مقابلې ته ځان جوړول غواړي، موږ له یو کېدل غواړي. هر پاکستاني بچي له لوی له وړوکي له او هر قام نسب او په کې که پنجابی دی، که سندی دی، که بلوچی دی، که پښتون دی، که هغه د هر قوم سره دی یو کېده پکار دی. که نه زموږ نوره خاطره ده الله دې خیر کړي چې نور طرف ته لا نړ شو. موږ له دا خپل سیاسي حالات چې کم دي دا دننه برابرول غواړي، که هغه د پی ټي آی سره مذاکرات ډېر زر دې وکړی شي او دا ملک ته جوړ کړی شي، ورنه موږ ته نورې خطرې روان دي. سیاسي عدم استحکام سره د ملک صورتحال ملکونه ترقي کوي او زموږ په وطن کې چې دی ورځ ته ورځه نوي نوي مسلې راوځي او زموږ د ملکن ډویژن د ټوریزم هب چې دی هغه دا وخت د تباهۍ په لور روان دی. په کار دا ده چې حکمرانان او عسکري قیادت چې دی په دې باندې غور فکر وکړي او زموږ نوجوانانو ته یو ښه روزګار میلاو شي. د ملګري ریپورټر سید رحمت علي سره سهیل باچا، سعودي عرب ریاض.